راضی کو نن زمونږ څه حالات جوړ دي او مسلمان بالکل غافل ګرځي. الله تعالی په قرآن کې فرمایي یا ایها الذین آمنوا آمنوا، اے د ایمان والو خلقو صرف جبې باندې کلمه مو وایي، زړه هم تصدیق وکړئ چې کومه په جبې باندې ده هغه په زړه کې ساتئ. دلته الله تعالی لکه الله تعالی فرمایي چا چې ایمان راوړ دی هغه ایمان راړی. نو ایمان خو پهله نه دی، ایمان خو هغه څنګه پهله نه دی، دوباره څنګه ایمان راوړي؟ مطلب دا دی د آیت چا چې ایمان راوړ دی په جبې باندې کلمه ویل دا د زړه ته کوزه کوي، په دې باندې یقین جوړ کړي د الله په ذات باندې. موږ ټول مسلمانان یو، موږ کلمه ویلې ده، لیکن په حدیث کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د مسلمان تعریف کړ دی باغې کې زمونږ حصہ جوړیږي که نه جوړیږي. زه تاسو ته حدیث وایم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل چې مسلمان څوک دی؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان هغه څوک دی چې هغه د لاسونو تکلیف نه او د جبې تکلیف نه نور مسلمانان محفوظ وي، چې هغه نه خپل جبې نه چاته تکلیف ورکوي او نه خپل لاسونو نه چاته تکلیف ورکوي. اوس هر یو سړی په شیشې کې ځان وګورئ چې زه څومره په اوبو کې یم، زما دائیں بائیں چې کوم پاتې کېږي، ګاونډیان پاتې کېږي، هغه مانه تنګ خو چېرته نه دي. کور کې چې کوم افراد پاتې کېږي چېرته هغه خو رانه تنګ نه دي، زامن خو رانه تنګ نه دي چېرته. زمونږ خو نن سبا دا عجیبه ترتیب دی، هر سړی داسې کوشش کوي چې زه نکته چینی وکړم، نو اختلافات وي، رور سره په جنگ باندې دی. مسله څه ده؟ دغه د ژبې خبرې دي، داسې بده خبره یو وکړي چې دا بل په زړه باندې هغه ولګي. او دغه رنګې خاوند د ښځې نه ګیله ده او د ښځې خاوند نه ګیله او شکوه ده، د خواښې د انګور یو بل نه ګیلې دي. دا صرف دی وجه نه چې موږ دا ژبه صحیح نه استعمالو. نبی علیہ السلام او فرمایل چې ته مسلمان یې، تا کلمه ویل ده، اوس چې کله دی جبې نه او دی خولې نه څه خبره کوي نو پهله دا سوچ وکړه چې کوم انسان ته زه دا خبره کوم دته تکلیف خو به نه میلاویږي، په زړه خو به دا خبره نه لګي، زړه خو به نه زخمی کوي چېرته. که چېرې داسې بدې خبرې موږ کوو نو له پاسه نه کلمه دا او مسلمان نوم دی، حقیقت په موږ کې بیا نشته. د دې حقیقت په کار دی. د مسلمانانو خو عجیبه تاریخ دی، یو د صحابو تاریخ دی، د تابعینو تاریخ دی، د تبع تابعینو تاریخ دی. نننی مسلمان که په هغه شیشې کې خپل مخ وګوري نو د ده پکې عیسی هم نه جوړیږي. په هغه تاریخ کې د صحابو تاریخ خدا دی، هغوی به د یو بل دومره خیال ساتلو. په یو موقع کې 3 صحابه زخمیان پراتو، نو دی یو چغه ووهله العطش العطش العطش، زه تږی شوی یم. نو هلته یو کس ورله اوبه راوړلې چې دله یې اوبه ورکولې، نو دغه وخت کې دی بل طرف نه آواز راغی العطش، دی بل زخمی ووی زه هم تږی یم. نو ده خپله خوله بنده کړه، اشاره یې وکړه چې پهله دی هغه وسکي. او دا د زنکدن حالات دی، دومره زخمیانو چې زنکدن په حالات کې. نو ده چې دا اوبه واغستې دی بل پسې لاړ او هغه باندې اوبه څکولې، نو هلته نه بل دریم ځای نه آواز راغی العطش، زه هم تږی یم. نو ده فوراً خوله بنده کړه، اشاره یې وکړه چې اوبه هلته اوسه. نو دی چې دریم پسې لاړ نو هغه وفات شوی و. واپس دی دویم پسې راغی، دا هم وفات شوی و. چې دی اولنی پسې راغی دا هم وفات شوی و. نو د زنکدن په حالات کې او د بیماری په حالات کې او د زخم په حالت کې هغه د یو بل څومره فکر کول. زمونږ خو ډېر غټ تاریخ دی، خو موږ هغه تاریخ نه ډېر لرې یو. موږ په معمولی خبرو باندې جنګونه کوو. حضرت عبدالله ابن مبارک رحمه الله د دو په گاونډ کې یو مکانو، یهودي به پکې پاتې کېدلو. نو دی یهودي دا مکان خرڅولو. د مکان قیمتو دا غزه مطابق 1000 روپے، د قیمت لګولې 2000 روپے یهودي. نو چا چې مکان اغستلو هغه ورته مونږ پته وکړه په دې علاقه کې داسې مکان په 1000 روپے ملاويږي او تا 2000 قیمت لګول دی. هغه ورته وی چې 1000 روپے قیمت می لګولې دی د مکان،
او 1000 روپے قیمت میں دا لګول دی چې ستا گاونډي عبد الله ابن مبارک دی هغه نیک سړی دی دا هغه په گاوند کې تا ته مکان ملاويږي نو 1000 روپے دی هغه وجه نه ما زیات لګول دی دا هم زمونږ تاریخ دی چې مسلمان به کوم مکان سره خپل مکان جوړو دغه قیمت به د هغې وجه نه زیات شی و بیا چې دې سره مسلمان دی په گاوند کې او نن منګه د اسلام په نوم باندې یو دبه یو د نفرت یو ذریعہ جوړ شوی یو زمونږ خو ډېر غټ تاریخ دی په تاریخ کې یو واقعه لیکلې ده یو مسلمان ښکار لپاره لاړلو د یو عیسائی بچی نو د چې د ښکار باندې کله حمله وکړله تیری وغورځولو یا څنګه چې کومې طریقې سره وکړه نو هغه تیر چې دی هغه لاړ هغه د عیسائی په بچی باندې ولګېده او بچی مړ شو نو د هغه مور پلار راغله نو دی ونیسلو د قاضي عدالت ته بوتللو قاضي مسلمان هغه د توی چې تا دا ولې قتل کړی دی دا ورته وی چې ما خو ښکار باندې حمله کوله لیکن دا بچی مخامخ راغی او دا تیر په د باندې ولګېدلو نو قاضي ورته ووی چې یا خدا خلق مطمئنه کا او یا دا چې د قتل په بدلې کې قتل دی اگر چې هغه عیسائی دی کو یهودي دی او کار څوک دی خو تا قتل کړ دی او دته وی چې 2 ورځې جمعې پورې شته جمعې پر ورځ به پانسی ورکولا 2 ورځې شته او ته جیل ته ولېږل پہلا نمبر خو هغه عیسائی په مسلمان قاضي باندې دمر اعتبار وکړ چې یقیني و چې دا قاضي مسلمان دی دا به فیصله انصاف سره کوي دویم نمبر چې کله د جیل ته لاړ د جیل مشر چې هغه عیسائی نو د هغه عیسائی په سراغ ورته وی چې ما داسې غلطی را نشوي ده او زه اوس جیل کې مو د جمعې پر ورځ زما پانسی ده زه غواړم چې زه کور ته لاړ شم والدینو سره آخري ملاقات وکړم نو زه به انشاءالله په دغه ټیم له ځان ورسوم واپس نو د عیسائی ورته وی چې مسلمان ویا مسلمان زه صحیح د لاړ شه زه ذمہ دار یم یعنی مسلمان باندې دومره اعتماد چې عیسائی ورته وی چې ته لاړ شه ته به مرګ لپاره واپس راشي بیا دی لاړ کور ته او واپسۍ ټیم نه لږ لیټ شه نو قاضي ووی چې کم د جیل مشر چې ضمانت اغستی دی ضمانت یې کړی دی دی حاضر شي پانسی به دته ورکو وجه دا ده چې د ده ذمہداري وه دی د جیل مشر دی هغه هم پریشانه شه چې مسلمان خو دوکه نه کوي دلته څنګه چلو شه ده لږ ټیم نه وروسته یو کتل نو دا منډې وهلې خولۍ پرې راغلې وې او راغې ټولو کې پیل یې د هغه جیل مشر نه معافي وغوښتله چې زه لږ لیټ شلم بیا یې ورته وجه ووایي چې زه لارې کې کشتۍ کې راغلم کشتۍ کې څه موسم خراب و دې وجه نه لږ لیټ شلم نو دې ټولو عیسایان هلته ولاړو هغوی چې وکتله چې مسلمان خو مرګ نه یریږي یو وعده یې کړې ده او د مرګ مسله ده او هغه خپل په ټیم باندې حاضر شه دا داسې خلق دی نو هغه د ماشوم مور پلار هم کلمه ویله او مسلمان شله او دا یې معاف زمون خدا تاریخ دی خو نن سبا زمون کوم څه تاریخ دی زمونږ مشران کوم چې لکه اسلامیه جمهوریه پاکستان مقصد لا اله الا الله او چې کوم مشران محافظ قاضیان هغه غریبانان په خپل دومره بزدل دي چې کله هغه وخت پوره شي یو سیده پاکستان نه تختې بیا په دې طرف باندې هم نشي راتلی د مرګ نه دومره یریږي په هغه وخت کې به عام مسلمان هم د مرګ نه یریدلو په دې وخت کې د دنیا په مخ باندې تقریبا 58 مسلمان ملکونه دي 57-58 ملکونه دي او مال و دولت او ذخایر ورڅخه موجود دي څه کمې نشته خو په فلسطین کې سحال دی مسلمانان قتلیږي کھلے عام ماشومان قتلیږي او په میډیا باندې هغو مسلمانانو ته ښیي چې دا ظلم موږ وکړو په کشمیر کې څومره ظلم دی په برما کې څومره ظلم دی لیکن دا ملکونه د دوی چې کوم حکمرانان دي هغه دومره بزدله جوړ شوي دي چې هغو خبره هم نشي کولی چې کم از کم د حق आवाज اوچت کړي په دې موجوده وخت کې په انډیا کې بابری مسجد و هغه بابری مسجد چې کوم ظهیر الدین محمد بابر په 1528 کې جوړ کړی حکم یې ورکړی او جوړ شوی بابری مسجد نوم بیا انګریز شرارت وکړ
او 1993 کې په هغه جماعت باندې بیا حمله وشله او هغه جماعت اوس شهید کړی شلو په هغه ځای کې رام مندر جوړ شلو د جماعت بالکل صفایا وشله او رام مندر الته جوړ شو او دا 57-58 ملکونو دا حکمرانان ورته ګوري او چاته دمره توفیق هم نه ملاویږي چې دا وایي چې دا غلطه کړې ده دا ظلم دی دمره هم نشي ویلی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل یو موقع کې یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلۃ الی قصعتها وی فرمایل چې داسې یو زمانہ به هم راشي چې د کافرانو ټول قوتونه به جمع شي او په مسلمانانو به داسې حمله وکړي لکه څنګه چې ډیر زیات اوږي خلق یو پلیټ ته جمع شي او روټۍ باندې حمله وکړي داسې ودو مسلمانانو باندې حمله وکړي او مسلمانانو له به قتلی صحابه سوالو کې یا رسول الله فمن نحن قلة نحن يومئذ یا رسول الله زمون تعداد به کمی نبی علیہ السلام او فرمایل بل انتم کثیر استاسو تعداد به ډیر زیاتی ولکنکم غصاء كغصاء السیل استاسو مثال خو با لکه څنګه چې د وبو له پاسه هغه زګ ونی وي هغه مثال به وي څه وزن مزن به ستاسو نه وي څه قیمت به نه وي ولینزعن الله عن صدور عدوکم المهابه الله به ستاسو د دشمن زړه نه ستاسو هیبت او روب وباسي ختم وکړي لکه څنګه چې د خالد بن ولید رضی الله روبو حضرت عمر رضی الله روبو د مسلمان حکمرانانو روبو د کافرانو په زړه باندې ولا يقذفن في قلوبكم الوهن نبی علیہ السلام فرمایل الله تعالی بستاسو په زړه کې وهن داخل کی قال قائل یا رسول الله مل وهن یو سړی سوال وکړ یا رسول الله وهن شي دی نبی علیہ السلام فرمایل حب الدنيا وکراهیت الموت د دنیا محبت او د مرګ یرا مرګ نه به یریږي بوزدلی به دم روي نن زمونږ دغه حالات او مرګ نه دمره یره ده چې کوم زمونږ محافظ دمره غټ هغه ټولو کې پهله بار تختی پاکستان کې هغه ځان محفوظ نه ګڼي زمونږ حکمرانان چې کله وخت پوره شي سیده د مرګ یره نه بار تختی چې کوم دمره په خپل یریږي اب زمونږ صدغو کې خبره بسو کی او هغه به اسلام لپاره س جنگو کی هغه به س جهادو کی چې دمره هغه یریږي په ځان باندې موږ له ضرورت ته چې موږ توبه وکړو خپل رب راضي د دې حل دانه دي چې یو ملک به موږ سره تعاون وکړي او موږ له بس پیسې میسې راکړي او قرضه به راکړي او موږ څخه به پیسې زیاتې شي او زموږ حالات به ښه شي دا حل ملی نشته مسلمان په ازمایش کې دی او الله په ازمایش کې اچي او الله تعالی ازماوي که فلسطین کې دا دمر خلق شهید کیږي یا خو یو مقام دی شهادت خو یو ډیر غټ مقام دی الله چې څومره نعمتونه پیدا کړ دي په هغه ټولو نعمتونو کې شهادت ټولو کې غټ مقام دی او کوم ماشومان چې شهید کیږي دی لپاره هم جنت دی بغیر حساب کتاب نه مسله زمونږ ده چې موږ څومره فکر کړی دی او په دې کې زمونږ بزدلی واضح کیږي چې موږ څومره بزدل یو نو موږ له دې خبرې ضرورت ده چې موږ توبه وکړو خپل رب راضي کو خپل د اصلاح فکر وکړو او د هر انسان د اصلاح فکر وکړو خپل اصلاح باری کې کوشش وکړو الله ته وجاړو او معافي وغواړو الله تعالی نه او